ملګری سوال کړی دی هغه وایي مونږ چې د سکول نه چوټي کېږي که نه سکول نه هم چوټي وشي نو مونږ ته زموږ استادان وایي چې خیر دی سنت مه کوئ صرف فرض کوئ انا لله و انا الیه راجعون دا جنکو ته هم وایي هلکانو ته هم وایي او مونږ وایو مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام مشقان یو او زه به درته وښیم ډېر نه تقریبا یو 10-20 منټه بعد به درته زه بیا وښیم چې مونږ عاشقان رسول یو که نه یو کله چې دا فرض وشي که نه او د دې سنت نو دا کمې مونږ منډې وو یو خو دا دی که سړی کور ته وړي کور ته سنت وړي نو هغه خیر دی یو سړی دا دی چې مړه سپک ورته ګوري وی ہم میں اور صحابہ میں ایک فرق ہے صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر بھئی یہ حضور کی سنت ہے اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر مړه سنت دې څه دا ګوره ډېره غلط فهمي ده د نبي علیه الصلاة والسلام سنت د په امت باندې لازم دی هلکه ستاسو نه یو سوال کوم آسان غونده کې د سنتو قضا شته د فرضو قضا شته خو د سنتو قضا نشته نو څه به کوې ورسره او بھائی یو سړي نه پرده ماته شوه پرده د پردې قضا شته وایي زنانه ده که نه هغه څه ترکوي او غیر محرمه سړي ورته وکته نو پرده ماته شوه که نه نو قضا صورت شته علما فرمایي چې د کم څیز قضا نشته نو دا ډېر انتهایی سخت خبرې سخته نو چې د نبی علیه السلام د سنتو قضا نشته مطلب دا چې تا ځان په عذاب کې اخته کو نبی علیه الصلاة والسلام له په کوم مخ باندې ورځئ نبی علیه الصلاة والسلام ته به څه جواب ورکړي یو ملګري وخت ډېر ښکلی سوال وکړو ما ته وی یو کس وی چې دا نعتونه ما اورئ دا نعتونه ویل نه دي پکار داسې وکړه نه بھائی وی چې نعتونه ما اورئ مې ولې نعتونه ما ولې نه اورو وایي ځینې خلک وایي چې یاره دا نه دي ویل پکار مې د هغه سره بس دلیل یې هغه دلیل به خبره کوي دلیل ورسره نشته خو په زړه کې عشق نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې په مسجد نبوي کې تشریف فرما دی او حسان ابن ثابت ته وایي منبر ولا ولګوئ او حسان ابن ثابت ته وایي راشه په منبر باندې کېنه او زما په شان کې اشعار وایا او حسان ابن ثابت څه کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې اشعار وایي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصه مختصر دا څه دي دا اشعار نه دي تو اشعار نعتونه څه ته ها یو خو هغه نعتونه دي چې د ګانو په طرز باندې وای او ګانې ورانه کړي دا وای یو سره هغه ډول وسره وای یا بل څیز وسره وای هغه نه دی پکار لیکن کم چې اشعار دی او صحیح ښایسته نعتونه دي د هغې نه خو منه نشته او نعت هغه سړی اوري چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره محبت وي دا خو داسې نه راځي که نه نو لهذا دا ځینې خبرې داسې په دې مانځان هسې په زور باندې نه ګناهګار د نبي علیه الصلاة والسلام نعتونه نه اورو نو څه به اورو ستا په زړه کې عشق نشته زه ګانې واورم د ګانو خلاف مهم وچلوئ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع دا ګانې بجانې اورېدل د انسان په زړه کې منافقت پیدا کوي ته یې د دغه ګانو بجانو نه راواړوه که نه څنګه چې اوبه پټې زرغونی دقه شان دا ګانه منافقت زرغونی او نن سبا ټول خلک تباه دي بس ټیک ټاک راوتی دی او هغو ته د ډالر هغه نښه چې کوم دی هغه معمولي دا کړي ده چې بھائی پیسې به ګټئ او راځه شابه جوار سړی ډم دی او بجلیګر مولانا صاحب ژوندی نه دی نو چې هغه ورته اوس ویلی وایي 10 کاله بعد به مولانا بجلیګر صاحب ویلو 10 کاله بعد به زما بچی زما جینۍ او زما الک دا به وایي تاسو ووینئ زما د قوم بچی دا به ټول ډماني او دی که نه هر یو ګډېږي ټیک ټاک ته راوتې دی او هر سړی چې کوم دی ګډېږي صرف د دې دپاره چې ما ته یو څو لایک میلاو شي د الله بنده چې د عالمانو بیانونه ولې نه شیر کوي ښایسته چې کوم دی د دین خبرې ولې نه شیر کوي هغه خبرې شیر کوي چې چا ته پیدا ورسي زمونږ خلک یو خبره ته وکړم زمونږ خلک ورې د څه نه اړو څه نه خبر نه دی خو بس صرف په دې پوهېږي چې په کوم څیز به ځان زه ښکلې وشرموم چې معمولي غونته کې غلطه خبره او صرف دا ده چې یاره ده ته په یو څو لایک میلاویږي دی ورته راضي کوي د الله د رضا دپاره بھائی دا ځینې خبرې داسې دي چې دا د ایمان سره چې کوم دی تعلق لري لکه اوس د سنتو نه خلک منع کوي که نه دا نه ده پکار سنت وکئ اوس بس تاسو پته ولګي کله چې دا مونځ وشي که نه
نو زه به وایم داسې ماشاءالله داسې شکر دی زموږ دا دروازې درې دي کنه که دا یوه وي د خلکو به یې بل سټونه مات کړی نو به یې تخته ما سنت کوئ د نبي علیه الصلاة والسلام مخې له به ورځو نبي علیه الصلاة والسلام ته په کوم مخ باندې ځان ښیو چې د الله رسول زما ستا سره څونه محبت الله رب العزت